کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه سلسله جاري ساتلې ده. لوی اختر را روان دی، خلک به قربانۍ کوي. کم خلک چې د علب خان شیرپو فاونډیشن په وساطت باندې قربانۍ کول غواړي، نو انشاءالله د تیرو 15 کالو راسې مسلسل دغه سلسله رواني او موږ وایو چې داسې غریبانانو له خو هم غوښې ورکړو، نه چې صرف په پرجونو کې کېښودلی شي او یا دلته کې چې کم صورتحال وي نو غریب اکثر د غوښې نه محرومه پاتې شي. نو الله پاک چې چاله ورکړي وي هغوی موږ سره په دغه کې کومک کولی شي. دا یوه زنانه راغلې ده، روژه کې هم راغلې وه. 3 لوریانې 3 که نه 2 لکان دي. خاوند هم کله چا وجلی؟ نه جمدی دی خو ایشتی دی. په کوم ځای لګېدلی؟ شا په دې پټو لګېدلی. لاس ورکړم روچتې کوم لږ شانه ګرځي بس واپس راته کېني. څومره وخت شو؟ دی 2 کال دی. 2 کال دی. بس زه 2 پیرې دلته رالم. والله دې ډېره تېره درکړي، والله دې ټول پاکستان باچا که چې ستا نه علاوه ما څه هېڅوک یې امداد نه کړي، هېڅوک هم نه کوي، نه راسه خپل کوي او نه راسه پردي. روژه کې چې کومک وکړو روژه څه ښه تېره شوه؟ ډېره. نور ستاسو ګټه وټه څه ده؟ هېڅ هم نشته. 2 ماشومان مې دي، بس چې چا څه راکړي ټیک ده، خو هم داسې د بار نه کوم ارزو خور مې راکړه، خوریانو مې راکړل، داسې بار هېڅوک هم څه هم نه راکوي، هېڅ هم نشته. کتونکو خاوند دې 2 کال دی چې په ډز لګېدلی دی. معلومو کسانو ویشته خو نه نه پته یې هم نه لګي. د شپې چا ویشته؟ نه سهار 8 بجې بار چېرته روانو؟ چینچي سورلي به بس سورلۍ والېشتې په چینچي ډز وشوې؟ دې پکې ولګېده؟ بیا چا تپوس ونه کړو؟ نه هېڅوک نه. دغه د املا ریکارډ هم دی په کور پروت دی. روژه کې موږ له راغلو، اوس دا بیا راله چې د خوراک نشته. 3 پیغلې لوریانې دي او 2 ماشومان. 2 او 3 نه 2 هلکان دي خو ماشومان دي. ژوند دی ډېر د کړمو سره. کتونکو په دې حالاتو کې چې دا ګراني ده، کوم چې د حکومت دا ګراني اسمان ته وخېجوله او په دې کې چاله وړه غوړي او دا ورکول که نه، دا علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله په ټوله پښتونخوا کې دې وخت کې مسلسل خلکو ته وړم ورکوي، خوراکي توکي ورکوي. خو چېرې ستاسو کومک را سره روان انشاءالله دا کومک په نورم زیات شي، دا مرستې به نورم زیاتې شي. دلته غریبانان ډېر زیات دي او خو موږ سره نه کوي، نو په خپل چم ګاونډ کې په دې ګرانۍ کې د غریبانانو خیال وساتئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.